أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. زما عزتمندو محترم مسلمانان و اوریدونکو دا الله رب العالمین دا رحمه او دا غد رحمانیت لگا مختصر شن دی خطبو کی تذکیره شروع دا و دی غرض بانده چه منگا و تاسم دا اللہ رب العالمین رحم تا محتاجی ہر سمرا کا پوی بنده دی دا اللہ او ہر سمرا کا یو عابد بنده دی دا اللہ او هر څومره که تقوادار دی د دې باوجودم د الله رب العالمین رحمت ته زما عزتمندو موږ او تاسې محتاج او هر څومره که ګناهګار دی هر څومره نیمګړی دی په دې حال کې د الله رحمت ته محتاج دی. حدیث مبارک کې دا راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دے حدیث قدسی دے دری جملے دا حدیث مبارک کی ذکر دی. یو جملہ پا گدا دا کہ ابن آدم لو بلغت ذنوبک اعنان السماء، اے ابن آدم کستا گناہون دمر دیر شی چې د اسمان او د غرونو دا ټولې کنارې پټېږي او ثم لقیتنی ما سمیلاو شي په قیامت خو لا تشرک بی شیئا ما سره شریک نه جوړ کړي نو زبا سوکم الله فرمای لا آتیتک بقراب الارض مغفرة. د دې ځمکې او اسمان عمر څومره چې ستا ګناهونه ام دغمر بزت آتا خپل بخشش او خپل رحم و مهربانی اعلان کما. او بل روایت دیوی چی لغفرتو لکا ولا عبادی زبخنا باوکم تاتا اے بندا او ز ایس پروا پا دی باندی نکم. دا دلیل بدی چی دمر غط او د ډیرو گناون والا انسان ام الله رب العالمین پا خپل رحم باندی ماب کولیش او د الله پاک بادشاہی ډیر زیاته پراخه ده. څوک د هغه نه تپوس نشي کولی چې دا خو ډېر لوی مجرم دی یا الله د ده خو دا ټوله خلا د ګناهونو ډکه ده. لیکن یو خیر الله د حدیث کې لګولی چې ما لم یکن شرک فی چې شرک ورسره نه وي. نو دلیل یې په دې باندې چې هر قسمه ګناهونه صغیره وي او که کبیره وي اللہ رب العالمین مہربان دے پا توبہ باندے معاف کئی پا خیستہ خیستہ عملونو باندے معاف کئی پا شفارس دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے معاف کئی او خاص پا خپل رحم و فضل باندے معاف کئی. لیکن دا اللہ دا رحمت دا پراخ دروازہ دا شرک تا بند دا سمانا یعنی شرک چی دا اللہ سر چاوکو دا اللہ دا رحمت دروازہ دتا بند دا پا دا باندی اللہ رحم نکی کل جب دی حال مرش. نو دا شرک نا با مسلمان زان ساتی. نو حدیث کی مقصد داو چی ہر سمر گناہگار انسان دے بیا هم دا انسان دا اللہ رحم تا محتاج دے او که ہر سمر دیندار انسان دے نو بیا هم دا اللہ رحم و رحمت تا محتاج دے. شیطان کلا کلا انسان مطمئن کی ویسا خو ډیر عملونه دي او ته خو ډیر لوی سړی علم هم دشتا او تا کې خو پلان کې صفت ته نو په دې باندې کله کله به خپل عمل مطمئن کی
د شیطان کله بعضې بندګانو کې د فخر او د غرور ماده پیدا کی، بعضې بندګانو کې د تکبر ماده پیدا کی، بعضې بندګانو کې د ریا ماده پیدا کی. حال دا دی زما عزتمندو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دنیا کې لوی شخصیت نشته دی، نه په اعتبار د علم سره، نه په اعتبار د تقوا سره، نه په اعتبار د عمل سره. او بیا هم عایشه بیبي فرمایي چې دومره عبادت د شپې بندګي به یې کوله حتی ورمت قدمه، د اختې مبارک به یې کله وچاودي او کله به وپړسېد. په یو ورځ یې ورته وویلی شو چې دا دومره ځان ستړی کې او وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تا ته خو الله مخکینی او وروستني ټول ګناهونه معاف کړي. نو ګوره د الله نبي علیه السلام داسې نه وایي چې زه خو واقع ډېر لوی شخصیت یم او په حقیقت کې هم دی. دویم زه سردار الانبیا یم، د ټولو انبیاو سردار یم. دریم زه حبیب الله یم، د الله دوست یم. او څلورم یقینا الله زما ګناهونه هر څه معاف کړي دي. نو داسې نه وایي چې واقعي زه خو لوی شخصیت یم، دونه عمل ته څه حاجت دی. هغه جواب ورکوي چې هر کله الله ما سره دومره ښېګڼه کړې ده، نو افلا اکون عبدا شکورا، ما له نه دي پکار چې زم د دې بدل کې د الله شکر وکړم. او شکر څه دی چې الله ته بندګي وکړم، الله ته عاجزي وکړم، الله ته زاري وکړم. د دومره لوی شخصیت دی، لیکن بیا هم ځان زما عزتمندو محتاج او عاجزه ګڼي. نو که موږ او تاسې لږ شاید یو څو عملونه وکړو او شیطان وایي چې ته خو ډېر بزرګ سړی، په زړه کې وسوسې اچوي، غلط فکرونه، نو اعوذ بالله ویوه، لا حول ولا قوة الا بالله ویوه. او په هر حال کې خپل ځان ناقص او نیمګړی ګڼه. دې د وجې نه هغه بندګان چې ځان پوره ګڼي، الله دله د مخکې خیر توفیق پوره نه ورکوي. او هغه بندگان چې ځان نیمګړی ګڼي چې یاره ما هېڅ هم ونه کړه، د الله را باندې احسانات ډېر دي او د الله را باندې فضل او مهرباني ډېره ده، او د هغې مقابل کې ما هېڅ هم ونه کړل، خلکو داسې کیسه کیسه عملونه وکړه او زه ډېر وروسته پاتې شوم. نو بیا داسې انسان ته الله پاک توفیق ورکوي. نو زما عزتمند ما عرض کوو چې د الله د رحمت او د الله د رحمانیت تذکره په دې غرض باندې کېږي چې موږ او تاسې که هر قسمه بندګانې د الله رب العالمین رحمت او د الله رحم ته محتاج یي. که هر څومره پوه انسان دی او که هر څومره نیمګړی او ګناهګار انسان، په دې غرض باندې چې الله موږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. د بعضې اسباب زما عزتمندو موږ بیان کړه چې د الله رحمت انسان ته په څه باندې حاصلېږي. بل یو سبب چې زما ذهن کې دی او قرآن او سنت نه معلوم دی زما عزتمندو چې د الله رحمت او رحم په دې بنده باندې الله کوي، هغه څه شی دی؟ الشفقة والترحم على العباد. په بندگانو باندې شفقت او رحم کول دا سبب دی د الله رب العالمین د خاص رحم. دا خبره چې په دې خوله کې واړه ده، لیکن زما عزتمند د حقیقت کې ډېره لویه ده. یعنې هغه بندگان چې هغوی د الله په بندگانو باندې رحم کوي، د الله په بندگانو باندې شفقت کوي، د الله د بندگانو سره احسان او ښېګړه کوي، نو په دې بندگانو باندې به الله خپل رحم کوي. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناستو او یو نوسی راغی حسن، نو دا تندی ولا خپل کې یا دا مخ. نو په دې مابین کې یو کس ناست دی، یو قبیلې سردار اقرع ابن حابس رضی الله عنه. نو چې دا کار یې ولید داسې تعجب کې
نو د الله نبی ته ویل چې اتقبلون صبیانکم تاسو د خپل بچی مخولوي او والله ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا قسم بالله زما خلص بچی دي او ما خو سب ور یوم نه دی خپل کړه جزا دې رانی دې نو دې مقام کې د الله نبی ته و فرمایل او املکو ان نزع الله من قلبك الرحمه اکله چې ستاسو د زړه الله د رحم ماده یستغا نو آیا زګی نه څه قدرت لرم څه قادر م چې بیت د رحمت ستا بړکه واچو یعنی زه نشم مچوله او ستاسو د زړه نه د رحمت د ماده ارکله چې الله یستلی دا نه حدیث کې دلیل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم واړه بچی خولای نو دا د هغې باندې رحم او شفقت دی رحم او شفقت کوي یو صحابي وایي زه راننوتم د الله نبي داسې ټیټ شوی دی او حسن او حسین یې په شا دي په دې اوږو دغه باندې ورته ناست وایي ما ورته ویلې چې ډېره ښایسته دغه ده سورلۍ ده یعنې د الله نبي مې یاد وایي ما ته ویل چې دا خبره خو صحیح ده خو دا ډېر ښایسته بار هم پې پروت دی یعنی دا د پاسه چې بیناستي دا هم ډېر ښایسته او قیمتي دي حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما نو ګوره په وړو باندې داسې شفقت او رحم د الله د نبي حدیث د انس کې دي د الله نبي چې به کله اذا مر علی الصبیان د مدینې په ماشومانو به تېرېده نو فسلم علیهم په هغوی باندې به سلام کو چې السلام علیکم ورحمت الله داسې په دې بچو ماشومانو باندې رحم بیا خاص کر حدیث کې دا راغلی چې د یو یتیم ماشوم باندې څوک رحم کوي د هغه په سر باندې لاس وي د رحمت نو یو خو د لاس د لاندې څومره اختر راشي الله دونه نیکۍ ورکوي دویمه دا دی چې د یتیم صحیح کفالت کوي نو د الله نبي وایي چې دا به جنت کې ما سره داسې یو ځای ولاړ انا وکافل الیتیم که هاتین فی الجنه نو ګوره ده په یو یتیم به یې رحم او شفقت وکړو د هغې لږ شانتې مؤونت او ذمهداري برداشت کړه ځان ته یې رانږدې کړه زما عزتمندو الله نبي وایي دا به جنت کې ما سره یو ځای اوس دا قسمه احادیث موږ اورو لیکن زما عزتمند داسې کله دې ته هم فکر وکړو چې نن زموږ د معاشره کې د خپلو بچو سره یا پردو بچو یتیمانانو سره یا داسې مات ګوډ کمزوري بچي آیا هغوی باندې زموږ د زړه کې څومره رحمت او شفقت کله سړی فکر وکړي یو ورکوټی شی ماشوم مخکې ورځه کې ما سره راکېناست دې ځای پورې ځم نو ما ورته چې بچی سبق ته ته خو بیخي د واتو کال دی ما ته وایي چې بس مور او پلار مې زه نمبۍ دکان کې کېنولی یم او سهار راځم او ماسخوتن 9 بجې واپس ځم او 40 روپۍ راله راکړي نو ما سوچ وکړو چې وګوره دومره بچپن نه دا ماشوم غریب هغه د تنور کار ته نیولی د دې مور او پلار به دې بچي باندې دا شفقت بل یو ماشوم مې ولید وړوکی شان وایي زه یو قیمې دکان کې ناست سهار ځم او ماښام راځم نو ما دې بچی سبق وویوه تعلیم وکړه چې ته ښه صفات ځان کې پیدا کړه سبا به دې په کار شي وایي کور کې راته وایي چې کار کوه پیسې راوړه دا نن عام په ډېرو بندګانو کې دا مرض دی بچي ته وایي پیسې پیدا کړه په دې ډېرانو ګورې بعضې واړو واړه بچي ګرځي واړه واړه ماشومان دي دا کاغذونه غونډوي یو شی غونډوي بل شی چې تپوس دې وکړي یو نه یو مشکل کور کې لري آیا دې بچو باندې به رحم څوک کوي بعضې ماشومان داسې دي چې پلاران د اسلام دپاره افغانستان کې او کشمیر کې او بل ځای کې شهیدان شوي داسې واړه واړه بچي او زنانې هم کور کې ناست دي او د خرچي او د هغې صحیح کفاله هم نه هسې داسې بچو باندې به رحمت او شفقت والا بندګان څوک سړی دې ته فکر وکړي موږ اختر کې یو بچي له 2 جوړې راوړو 2 میاشتې پس له د اسکول هم 2 جوړې بدلو سار چې دی اوس زموږ د بچو عادت سره پیسې په بیله اخلي لیکن بډیپن کې ترکاري بیله او که یو ځای کې اسکول دی لږ لرې دی نو په ګاډي کې سور لیږي او سور راځي او نور چې کم د سهولت اسباب دي هغه ولا په فرج کې تیار ساتلی
موږ به خپل بچو باندې بعض خلک دومره مهربان دي لیکن هغه دغه یتیمانان چې بچلاران اسلام د پاره قربان شوي زنانه کونډې ناستې دي او زما عزتمند خسته بچي دي آیا د دې د مستقبلم چا فکر کړ ستا خپلوان دی یتیم دی ګاونډي دی یتیم دی آیا تا کله د فکر کړی دی چې یو خصیزه د غریبانانو لمویس دې د وجه نن عام معاشره کې د بندگان پریشان دي چې بندگانو کې هغه د رحم ماده کم شوی هغه د حیوانیت صفت پکې دی حیوان شیخ وري خپل یا خپل بچو راوړي يهود نصاراو کې دغه صفت خپل شیخ وري او خپل ما تحت باندې بل چا غم نه کوي او بعضی حیواناتو کې دا صفت د بل چا غم نه کوي نو دې د وجه نه الله پریشان کړي چې د خپل بچو له تګټي او د خپل بچو له پیسې راوړي الله وی دونه به پریشان کوم چې سم لیونه بغیر او د صحابه صفات یو ګوري د هغه کې د رحم او شفقت صفاتو د الله کار دی دا غوی د بچوم ښه تربیت کړه او دا غوی سره چې به مېلمه راته گاونډي به یتیم به دا غوی ښه تربیت کړه داسې صفات پکې چې قرآن سبحان الله دا غوی صفاتونه بیانوي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ځان باندې وای سب ترجیح ورکړي بل اگر که بدوی باندې لوګا دا مشقت دی تکلیف دی نظم عزتمند داسې فکر وکړو چې موږ په دې خپلو بچو څومره رحم بعضې واړه واړه بچي چې وګورې د مسیر خانو کې داسې تک تور شوي جامې م توري مخې م توري لاسونه م توري د غټو غټو ګاډو لاندې پراته د بچپن نه دا شفقت دی ورسره چې به د دنیا پیسې او د دنیا کار او د دنیا تجربه دا څیزونه به حاصل نو زما عزتمندو او د دین نه سبحان الله کله کله دا خبره زموږ داړه ډېر خپګي چې یو بچی دی دینی مدرسې ته څوک رالیږي یا یو جومات ته رالیږي یا یو عقیده او دین ورته ښیي نو هغه داسې طریقه به یې رالیږي ته به دا یو زیتي کار دی او دنیایي تعلیم دپاره په داسې طریقه تیاری چې د هغه ټول ضروریات پوره کوي ټول مثلا یکم نه 5 تاریخ پورې د هغه پیسي د پیسو د ټولو نه مخکې ورکوي چې دا ویس لباسو ته صفا لباس شي خوراک څښاکو له ښه پام کوي که چېرته یوه ورځ چوټي وکړي نو دا ورته وایي چې یاره زه در سره ماسټر صاحب لازم چې خیر دی د بچي چوټي کړی ووځي لیکن که یو دیني ادارې ته یې رالیږي بعضې وخت کې ماشومان ویني شلېدلي سپارې لاس کې ګریوان یې کولاوي به جومات یې مور پلار همداسې راولي که چېرته یو ځای کې یو میاشت کې یو څه فیسه وي نو مور پلار یې حیران شو یاره د دې ملیانو قاریانو دا فیس وایي چې زر میاشت راځي لکه د الله بنده 15,000 او 3,000 یو فیس ورکوي او د دیني ادارې دومره فکر نشته که چېرته سکول کې یو درې څلور چوکي ووالی شه نو پلار او مور یې ورته وایي چې سم کار یې کړی ولې داسې ورانې خو که چېرته یو قاري صاحب یو چکن یې مزیت ووو نو تعجب به در شي پلار به یې داسې کوجا کېږي را روان دی او ماشوم به یې لاس نیولی دا چا والی دی ولې والی لکه راشه په طریقه باندې خبره وکړه چې دا ماشوم چا والی دی داسې والو له پکار نه دي یا یې وران والی نو جومات له داسې را روان یې ځای که چېرته یو سرکاري افسر دی ورغی چې د غلو باندې حمله کوي ولې ځکه هغه دیني هغه جذبه ختمه شوې هغه احساس او فکر ختم دنیایي دغه باندې خو دنیایي غټې ډیګرۍ نه میلاوي په دیني باندې خو ظاهرا څه نه میلاوي لیکن زما عزتمندو یو سړی دی چې هغه 20 کاله تعلیم وکړي د دنیا یو غټ انجینیر جوړ شي یا یو غټ منصب باندې کېناست د قیامت په ورځ باندې دا د یو کس شفارس هم نشي کولی او یو سړی خپل بچي باندې قرآن ویو یاد یې کړو د هغې حلال حرام یې وپېژندل دا بچی به د 10 کسانو سپارش کوي قیامت نو که د یو سړي بچی وزیر اعظم شو د یو کس سپارش نشي کولی بلکې د رعیت تپوس به دې کېږي او که د یو سړي بچی حافظ شو 10 کسانو سپارش موقع الله ورکوي د آخرت لحاظ څخه ډېره لویه مرتبه یو سړی دی چې یو گورنر ولګېده یو بل منصب باندې لیکن دته قیامت کې هغه مقام نشته کوم چې یو ماشوم د قرآن ته لویلی شي یقال لقارئ القرآن
قاری د قرآن ته به الله وایي چې اقرأ قرآن ویاوه ورتقي او د جنت په دې درجو خیږه ستا اخیری درجه هغه ځای کې ده کله چې د قرآن اخیری آیات خلاص شپږ زره او شپږ سوه څه د پاسه یا شپږ شپېته کم زیات آیاتونه دومره درجو والا مرتبې ته دی الله پاک خیږي څومره لوی فضیلت خو د دې دا ګټه پټه ده او د دنیا دا ګټه ښکاره ده نو د الله کار د دنیایي تعلیماتو بینن دومره پیسې لري بعضې کسان داسې دي یو کس ما ته زما د بچي 3 لکه روپۍ د اسکول صرف خرچه ده کال 3 لکه او وایي 3 لکه مې د بل بچي ده نو 6 لکه وایي 2 لکه د بل بچي ده 8 لکه نو ما ورته وویل چې دا خو د پوره بچي دي یو داسې نیمګړی دی نیم کناټی بچی اوس بل نه ملګری کړي وایي څنګه ما دې داسې 1 لک روپۍ میاشت کې یا 1.5 د ستا خوا کې مدرسه ده دا میاشت کې ورکوه داسې وایي چې دا مې یو بچی دی نو دا سر یې داسې وخوځاو خو یاره مولوي صاحب ما څه دونه پیسې نشته ما به ډېر نه په عذابې خفه شوم جومات ته چې لاړم مانځه کې ژړا راغله چې یا الله دې کس ته موږ د خیرخواهي خبره وکړه ځان د پاره هم دې پیسې نه دي غوښتي دوکان د پاره هم ترې نه دي غوښتي قرض هم ترې ونه غوښته موږ وایو چې دا 8 لکه کال کې لګیا خو 1 لک نیمې دې په دیني یو کار کې مو لګي او د 8 لکو ته ده دا سینه پراخه کړې ده او د 1 لکو ته دا سینه داسې راڅنګه کړه نو د هغې نتیجه دا ده چې د دې لکونو کې به الله پریشانوي داسې به پریشانوي چې بالکل زما عزتمندو پیسې به ډېرې وي تجارتونه به ډېرې لیکن ژوند به پریشان نو مخکې موده کې چې ورغلم نو یو بچی چې 3 لکه روپۍ پې لګوم هغه بچی یو میاشت د کور نه ورک یا ډېر وخت نو چېرې وته یو څو ګزارې والی ما یې ولې وایي دله ما ډېرې پیسې ورکړي او پیسې هم خرابې کړې لوپر شوی دی نو ما د سوچ مې وکړه ډېر خفه شوم چې وګوره څومره لکونه روپۍ به دې بچي وله خرابې کړي دویم د دې چې د کوم امید او توقع وه هغه توقع هم پوره نه شو وجه څه ده چې دیني کنیکشن اوس نشته او یوازې دنیایي کنیکشن چې دی سړی خرابوي دې د وجې نه اوس زموږ د دور یونیورسټۍ چې وګورئ کالجونه چې وګورئ بیا نوجوانان چې وګورئ که دوی سره دیني کنیکشن نه و یعنې دین سره تعلق نه و نو یوازې د دنیایي معاشره کې دا ماشومان سره تعلیم نه بعضې خرابي داسې فتنې هغه ماشومان چې په یونیورسټۍ کې دي کالج کې دي سکولونو کې دي دینی کنیکشن اوس شته دی هغوی د الله کار دی د مانځه پابندي کوي د ذکر د تلاوت څخه غم وسره وي ګیرې ښایسته پریښې وي هغه نوجوانان چې دیني کنیکشن ورسره نه وي په سکول کې چې لارې کالج کې لارې ورانه اړوي د عامو جنکو سره تعلقات پیسې ځان پسې راکوي او ته چې ورته وګورې نو ته به وایې چې دې ماشومانو ته به زموږ سمه ده دا به د مستقبل زموږ رهنما جوړېږي د مخکې ورځو کې مې د سکول کې خبره کوله چې تاسو ته خو د امت سترګې دي تاسو کې اوس نه داسې بعضې کمزورۍ نه دي نو چې وروسته تاسو زیاته ورسئ تاسو نه به امت څه توقع څه امید به نه کوي دې د وجې نه دیني کنیکشن دیني تعلق چې د بچي د بچپن نه ورسره وي نو د الله کار دی دا ماشوم خو یو ذهن برابري چې ګوره د دنیا ژوند یوازې نه دی د دنیا پیسې یوازې نه دي د دنیا منصب صرف نه دی آخرت هم را روان دویم دا دی چې د ښو عملونو سه فکر وي شوق رغبت وي د ښایسته ښایسته عملونو نو ځکه زما عزتمندو په بچو ماشومانو باندې رحم کوه د هغوی دیني تربیت هم کوه دنیایي تعلیم هم پرې وکړه ښه اخلاق ورته وښیوه دا بچی به ستا سرمایه شي په آخرت کې د الله نبي فرمایي چې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 انسان مړ شي د عمل نامه بند شي مګر د 3 کسو عمل نامه جاری وي یو پای کې اولد صالحا يدعو له یو نیک بچی پرې دنیا کې تربیت کړی ولا هغه باندې خواري کړی دا اسلام دین ورخوځلې ښه اخلاق نو دا چې مړم شو د عمل نامه هم داسې جاری وي دا بچی چې کوم عمل کوي دته به ورسي او که د بچی تربیت یې ونه کړو رحم شفقت یې ونه کړو او هغه غلط غړ دا چې مړ شو هغه کوم ګناهونه کوي دته به هغه ورسي دې د وجې نه د صحابه و زما عزتمندو د بچو
د بچپن نه داسې جذبې وي حیران بشي. امام بخاري رحمه الله بارک راځي و چې پیدا شو دا په سترګو ړوند او مور ته ډېر غم وشي الله دا خو یو زما ډېر غټ امید ده وای د شپې به جړلې همداسې به جړلې چې الله زما دې بچي د سترګې ورکړي. خوب کې ورته ابراهیم علیه السلام راغی او ورته ویل چې لا تبکي مه جاړه ولې فإن الله قد رد بصر ابنك بدعائك، الله ستا په دعا باندې ستا بچي ته سترګې واپس کړې. وایي سار چې سترګې بالکل سړ نو چې سړ شي نو دی اوس دومره خواري وکړه سبحان الله چې دا وایي د 7 کالو ته رسېده قرآن کریم په یاد په 7 کالو. امام شافعي رحمه الله بارک دي 6 کاله چې پوره شو هم ته کېده قرآن یاد. یو بل امام بارک دی امام الحرمین او د 6 کالو بارک ما قرآن یاد خو زما د جبه کې لګ لګ د لکناتو او دا د امام مالک بارک مرضی رحمه الله. نو دوی ویل چې موږ ته پته ده چې زموږ مور ویل زموږ یو ګاونډی و یو فاسقه زنانه وه یو ورځ راغلې وه نو وایي زه د مور هغې ته ورکړی یو ځل ما د هغې پۍ خوړلي هغه حسرات زما جبه کې اوس هم شته. دومره احتیاط به سلفو کوو چې بچی به نو فاسقې زنانه ته نه ورکوو چې د هغې پۍ د بدن ته لاړ نه شي. بچپن کې داسې خواري د افریقا کې یو ماشومه د یو عالم خبره کوله واتو کالو د 6 میاشتو کې ټول قرآن په یاد کړی 6 میاشتو. دا څومره لویه معجزه ده. د اسلامیات د جغرافیا د ساینس سوالات یو 4-5 سواله ماشوم ته یادي امتحان کې خو سبب بله ورځ هغه یې وي او 6,600 آیاتونه د ماشوم په دې سینه باندې د قرآن کریم پراته دا د الله د کتاب معجزه ده. نو زما عزتمندو موږ خبره کوله چې رحم په چا کې وي الله رب العالمین په در رحم کوي او رحم د الله د نبی او د صحابه د وړو بچو باندې شفقت او رحم. نو موږ لم پکاري چې خپل بچو باندې رحم وکړو شفقت وکړو او د هغوی په ښایسته طریقه باندې تربیت وکړو. دارنګه عام معاشره کې زموږ د رحم او رحمت بندگانو څخه څومره کمی دی. سړی کله کله فکر وکړي. حدیث مبارک کې راغلی دی یو راوي دی عمر ویلی هغه سعید ابن خالد ته وی اما علمت آیتنی خبر چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال د الله رسول علیه السلام فرمایلی دي خاب عبد وخسر تاوانی دی هغه بنده او تبا دی هلاک دی من لم یجعل الله تعالی رحمة في قلبه من لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. هغه انسان تاوانی دی او هلاک دی چې د بشر امت مسلمانانو له د پړه کې رحمت او د رحم جذبه نه وي. نو ګوره د الله نبی داسې خبره کړې خاب عبد وخسر تاوانی دی او هلاک دی هغه څوک چې د هغه پړه کې بندگانو ته رحمت او د شفقت ماده نه بچو باندې به رحم شفقت کې. دارنګه زما عزتمندو عام بندگانو باندې برحم او شفقت کې الله به پتا باندې خپل خصوصي رحم او فضل وکړي چې دې متعلق لګه خبره په دې غرض بیانېږي چې الله مونږ کې دغه د رحم او د شفقت د ښایسته صفتونه پیدا کړي. الله دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.